नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा लसम पारा इब्तिदाई आयत नदी दी सूरत ता सूरत तौबा वई ज़कची पदी सूरत की द तौबे दावत अमूमन जिक्र की। दा सूरत मदनी सूरत की द हिजरत नबाद नाजिल शवी। कुरान करीम की वाहिद दा सूरत दी चे दे सरा बिस्मिल्लाह नद नाजिल शवी। नदे द तिलावत तरीक़ा बदावी यौ सड़े द कुरान करीम तिलावत शुरू दी सूरत न कईन अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बदवाड़ हुई औ कद तिलावत प दौरान की दा सूरत व तमख तरागी नबिया व बिस्मिल्लाह नवे यानी द तिलावत शुरू कद दी सूरत नवा अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बदवाड़ हुई औ कद तिलावत पमनस की दरता दा सूरत रागी नबिया वदी सर बिस्मिल्लाह नवे। इमाम कुशैरी इमाम राज़ी रहमहुल्लाह की फरमाई कि ददी सूरत सरा बिस्मिल्लाह नद नाज़िल शवी ज़कर सरा बिस्मिल्लाह नद लिखल शवी औ नवर सरा लुस्तल शवी। दा सूरत मदनी सूरत थी द हिजरत नबाद नाजिल शवी। एतबार द तरतीब कुरानी सरा नहम सूरत दी द नाजिले दो लिहाज सरा यौसल त्यार लसम नाजिल शवी। पदी सूरत की स्वर्ल सुरुक खुशबाड़ सुरुकुआत यौसल यौकम दीर्श आयत नदी दे सूरत यौनुंदी सूरतुल अज़ाब। ज़कपदी सूरत की द काफिरान बबारकी द जिहाद अमूमन तज़किरा दी वजना दी सूरत यौनुम सूरतुल अज़ाब वेलिश। शान नुज़ूल दी सूरत कलकी द मकी मुकर्रमी फतह उशवाब अदम काल द हिजरत बांग दागीन बाद द हुनैन और द ताइफ फुतूहात उशु और पनहम काल द हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तबूक गज़ा तलाड़ दागीने जो वापसी कुलान वापसे की दा सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे नाजिल शु। कलची द मकी मुकर्रमी फतह उशुला द हुदैबिया पे मकाम बांधी द मुशरिकान द मकी सरा मुआहदा शुरू प मुआहदा की दम कि मंग और तास खपल मंस की बात दसबंदी हुई तास बजमंगा खिलाफ द बलचा पर की क्या बजन के न कोई अमन बस तास खिलाफ न पशपगम काल द हिजरत दा मुशरिकान द मक्की सरदा मुआहदा उशु नबिया तरीक़ा दा व कमा जमाअत द मुसलमानान मरगुरी नागी सरबहुम तासु जंग न को आज कम सास सरफ मुआहदा के मरगुरी हम बदागी सरम जंग न को। बनु बकर कबीला द मुशरिकान द मक्की सरा द दी मुआहदा उमर की दिया
او بنو خزاعه قبیله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دوی معاهده ان د مؤمنانو ملګری بنو خزاعه او د مشرکانو د مکی ملګری بنو بکر قبیله نو بنو بکر قبیله په بنو خزاعه باندې حمله وکړه او مشرکانو د مکی د بنو بکر یعنی د خپل ملګری جماعت سره مرګتیا وکړه معاهده ما تشو معاهده خدا و چې موږ خلاف پتا سو چا سره مرګتیا نه کوو او چې کوم حلیف او معاهد جماعت د داغي خلاف هم زموږ ملګرو سره مخالفت کی تاسو مرګتیا د چانه کوو نو دلته مشرکانو د مکی د معاهده ما تکړه چې مشرکانو د مکی معاهده ما تکړه فاتم کال هجرت د رمضان المبارک په میاشت کې په لسمه روزه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه په مشرکانو باندې حمله وکړه او مکه مکرمه الله پاک ډېر آسان باندې مؤمنانو ته فتح ورکړه نو په دا وخت کې د مشرکانو د جماعت سلور قسمه خلق شو کافران سلور قسمه شو یو قسم هغه کافران چاغي معاهده کړی و لیکن معاهده ما تکړه دیم قسم هغه مشرکان چاغي سره د سره معاهده نه ده شوی دریم قسم هغه مشرکان چاغي سره معاهده شوی ده لیکن وخت مقرر نه دی او سلورم قسم هغه کافران چاغي سره معاهده شوی ده هغه په معاهده باندې وفا کوي او د معاهده خلاف ورزي نه کړی او دی بلا فاتن نو دی دو جماعتونو چې چا سره معاهده نه و یا معاهده شوی لیکن هغه ما تکړه ده بلکې دریم جماعت چې معاهده غیر معینه وخت پورې شوی ده دې ته مهلت ملو شو چې تاسو په څلور میاشت کې بل فیصله وکړئ یا ایمان راوړي مسلمانان شي نو پاک بشي په مکه کې او په ایمان ورانړو نو بیا تاسو سره جنگو بیا تاسو سره jihad کی سلور میاشت مهلت دې ته ملو شو او د کوم جماعت چې دې سره معاهده شوی دا لا وخت پاتې دي تاسو خپل وخت پوره دې سره دا وخت لپاره خبرو شو او د نور دوی جماعتونو سره څه خبرو شو یا ایمان راوړي او یا به زمونږ استاد ترمنځ سلور میاشت مهلت نه بعد بیا jihad نو په دې اولنې رکوع کې د دې سلور قسم جماعتونو د کافرانو د دې حالات بیانېږي او دغه اقسام ذکر کیږي د سورۃ توبه ربط د مخکې سورۃ سره په مخکې سورۃ کې د جهاد تذکرات تفصیلا بیان شو په سورۃ الانفال کې چې هغه ټول سورۃ د جهاد سورۃ دا سورۃ توبه دا هم د جهاد سورۃ دی په دې کې عموما مضامین د جهاد ذکر کیږي او بیا د سورۃ اخره کې با د تبوک غزا تفصیلا بیان شو د دې سورۃ په اولنې رکوع کې دا سلور قسم جماعتونه د کافرانو ذکر کیږي بیا چې کله مشرکان د مکه په حج کولو په بربنده به مکه مکرمه فتح شولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د حج د پار امیر کولیګو او حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکه د نبی علیہ السلام خاص رشتہ دار هغه بطور اعلان کوم کې ولې مشرکان د مکه توایا چې تاسو تسلور میاشت مهلت شو آئنده د پاره بتاسو د مکه مکرمه حج تا کافران ناراض او آئنده د پاره په بربند باندې طواف کول بند اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ او د حج امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ مقرر کو ندوی لاڑ نو اللہ جل شانہ فرمائے براءت من اللہ ورسولہ براءت تی اعلان دا بیزارے دی دا اللہ پاک دا طرف نو دا پد رسول دا طرف نو الى الذین آئی کافرانتا آہدتم من المشرکین چه تاسو وسر وعدہ کردہ چاہ مشرکان سرکم معاہدہ شوی دا اغی دا پارا براءت اعلان دا بیزارے فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر تاسو وایدی کچ تاسو ورزی پزمک کی سلور میاشتی اشہر حرم مراد وعلمو تاسو پیشی انکم غیر معجز اللہ یقینا تاسو نہیں عاجز کن کے اللہ پاک لرا وان اللہ مخزی الکافرین او یقینا اللہ پاک رسوا کن کی دی کافران لرا وآدان من اللہ او خبرداری دی دا اللہ پاک دا طرف ورسول دا غد رسول دا طرف لیل الناس خلقتا یوم الحج الاکبر فورز دا حج الوی کدلوی اکتر وزدا او دا حج مقدر ان اللہ بریء من المشرکین ورسول یقین اللہ پاک بری دی دا مشرکاننا او رسول دا اللہ پاک تم بری دی وَإِن تُبْتُمْ پس کے چرے تاسو توبہ وِسْتَلَا فَوَخِرُ لَكُمْ داستاسو دا پارا بہتر وَإِن تَوَلِّتُمْ کے چرے تاسی آرازو کو دا توبینا فَعَلَمُوا پس تاسو پیشے أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ یقیناً تاسو نہیں عاجزکم کے اللہ پاک لرا وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او تزید ورکا آئی کسانت چاہی کافران دی فعذاب دردناک باندی إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر کافران چی تاس سر معاہدہ کردہ چی مشرکان دی ثم لم ينقصوكم شيئا بیادی کمین کی کوئی حصص کی ولم يظاهروا عليكم أحدا او دیمداد نکی استاس خلاف اچا سرا فاتموا الیہم وحدم الى مدتم فستاس پرکی دبی سرادت فی اغوادات دمودی دبی پوری ان اللہ يحب المتقین بیشک اللہ پاک من ساتھی دمتقیان سرا فیدن سلق الاشہر الحرم فسرکلا چتیر شوی میاج دا حرمت فاقتل المشرکین فستاس قتل کی مشرکان حیث وجدتموهم کم زی کی چتاسو بیا مندل بی وخذو موتاسو نسیتا مشرکان وحصرو موتاسو بن کی دوی لرا وقعدو لهم کل مرصد او تاسکین ددی کافرانو خلاف حرم مرچا باندی فإن تابو پس کترنی توبت وسلام وأقام الصلاة ودی قائم کمونس چی عبادتی بدنی وآتو الزکاة ودی ورکوی زکاة عبادتی مالی فقلوا سبیلا فاستاس خوشکی دفیلان یعنی مومنان دی ان اللہ غفور رحیم شک اللہ پاک بکن کی مہربان دی وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ او کچروی یو کس دا مشرکانونا چیدی امن غواڑی پناہ غواڑستانا فاجردت امن ورکا حتی تردی پوری اسمع کلام اللہ چیدی غوری دا اللہ پاک کلام ثم ابلغه مأمنا بیادی ارسوا زید امنتا یعنی قوم و قبیلیتا ذالک بأنهم قوم لا يعلمون دا زکا بیشک دی چیدی او دا سی قوم دی چیدی نبی واقع دعوان